غریبي ده، غربت دی او په پردي باغ کې یم. بچي مې ټول بیماران دي، لاول یو بیا بل شو بیا بل شو، 3 جنکۍ دي، اوس یو هلک دی. دا 4 کسان دي. زه په خپله باندې زما مالي حالات کمزوري دی ډېر. زه یم کله چا داسې څه وس دس کېږي د هسپتال منډه تړلی، یا داسې د چا د نغدو وس کېږي یا دغه، نو ما سره د خاص د الله د رضا لپاره امداد وکړي چې زه پرې د بچو له علاج وکړم او زما دا بچي خدای په ښه کړي. مونږ به ورته دعاګانې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. دې وخت کې مونږ ولاړ یو پلی ملکنډ د لیویس پاټک چې دی د هغې سره خواته شوی کس ورته وایي محمد غفار د دې کس نوم دی او د ده 4 بچي چې دي هغه په یو ناشنا په یو عجیبه بیمارۍ کې مبتلا دي او دا داسې بیماري ده چې د خپو د ګوتو ته شروع شي او ورو ورو دا په بره ځي او هغې سره خپه یا راته کټ کوي. دغه بیماري ولې ده او څنګه ده، د کله نه ده، دا ټول تفصیل به موږ تاسو ته د هغوی زباني ورو. خو یو ریکویسټ کومه او زما چې څومره کتونکي دي هغوی ته دا درخواست کومه چې مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا ویډیو شیر کړئ. تاسو ته د محمد غفار کاکا نمبر چې دی هغه به تاسو په رسمي باندې چلیږي او د هغه زباني باندې تاسو واورئ. دغه نمبر دی د هغه د زی پیسې نیغ په نیغه باندې تاسو د هغه سره خپله رابطه کولی شئ. راځئ چې د هغه دا بچي سوي او محمد غفار کاکا سوي. د خیره مې 15 لوڼه دي او 3 مې زامن دي. نو 3 لوڼه مې پکې بیماري دي، یو زوی، 2 زامن او یو لور مې پکې صحیح دي. 2 لوڼه 2 زامن دا پکې صحیح دي. زما په زړه کې د کدړ دی چې دوی ګرځېدی نشي، چېرته تللی نشي، نه چې زه چېرته تللی شم دوی راته بیماران دي داسې وډوړېږي زه ورته په ولاړه باندې د کشان بدن خراب شي. دوی ګرځېدی نشي، دوی ته دارې خبرې تکلیف وي. پاکه مزدورۍ کې دی د کوم مزدور علاج نه کېږي، خو بس ایله دکه ده چې زمینداري کوي. په دغه زمیندارۍ کې څه وشي دوی له پکې چېرته ګولۍ مولۍ هم راوړي او ځان هم علاج وشي. دا کور هم پردی دی او زمیندار هم پردی کېږي. نو د څه به دې کې د دوی علاج وشي. چا نه مصارف راوستي وو د نیمې د غریبۍ دپاره، هغه به مې ساتل دی بچو له مایده، دا به مونږ خرڅ کړو. نو زه نیمه پکې پاتې کې بس دوایانې م راوړلې، نو هغې باندې به م ګزاره روانه. هغه م رانه سخت کال مړه شو، غټ کټي وو، غوا وه، بیزې وې، په نیمه م راوستې وو، نو هغه م رانه مړه شو. د حکومت او د شتمنو خلکو نه زه دغه کومه چې زما د دې بچو علاج وشي. کم بچي چې مې هسې م کنډم شوي دا باقي پاتې بچي راته بچ شي چې لکه د دوی کې نور بدن دغه نه شي، کټ کټایي پکې را نه شي چې دوی ښه شي. د خیره خاص کومه چې زما د دې بچو علاج وشي. کم بچي چې مې هسې م کنډم شوي دا باقي پاتې بچي راته بچ شي چې لکه د دوی کې نور بدن دغه نه شي، کټ کټایي پکې را نه شي چې دوی ښه شي. د خیره دا خپل چې د دا لاول چا د بیا خوښ شوه، دا مونږ روغ وو، سبقونه مو شروع کړل. نو لکه دا چې اوس دوی دي دا روغ نه دي، دا هم دغسې شو. مونږ خو روغ وو، نو خپې مو لاړې، نو واپس کنډم شو، نو معذوره شو، کېناستو په کټ کې. د ګرځېدو نه د تلو راتلو چېرته نه یو، بس دغسې ناست یو. خو ډېر کېږي، خو لکه زما د خپې چې کټ کړي دی 4م 5م کال دی. د قرآن سبق دې ویلی؟ د قرآن شریف مې ویلی دی، د سکول مې نه دی ویلی. نو بس خفګان دی چې به خپل زړه ته شوم، نو ډک زړه د چې چا ته ګورم هغوی یو شان ځان ته ګورم نو بل شان ته یم. کټ شوې زه ویم چې دا نور وروڼه خویندې چې مې خوږ دي د دې دا خپې کټ نه شي او زما دې بلې خپې ته دې خیر شي، په دې په مخه دانې راهیجي چې دا صحیح شي او زما د وروڼو خویندو ژوند ښه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم صداقت دی، دلته په لوکل سطح باندې پریکټس کوم او دلته د دې ماشومان چې دی دې ته ارترایټس لګېدلی دی. دا نور واړه چې دا کم صحتمند تاسو ته ښکاري دا هم صحتمند نه وي، دا په څه وخت کې پس دا دې دا خپې بیا شروع شي، دا اډوکې ماډوکې ته وځي او لکه روغ نه دي، دا څو ټایم بم شانتې دي او د دې بس غریبانان خلک دی او شتمنو خلکو ته او حکومت ته اپیل دی چې دې څو مرستیا وکړي او هیلپ یې وکړي. بس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه د دې پلی اوسېدونکی یم، جی دې شو کس کې دې پاټک سره پاتې کېږم. جی زما بچي دي، نو دا بیماران دي، دوی ته دا یو ته دا بیماري لګي او لکه زما ورته وس نه کېږي. بل زما د دې نه مخکې ویډیو شوې ده، زه دې خلکو لیدلې یم، بیا ما په دوباره باندې بیا اسما اخلاص کړی ده. هغه هم لکه دا خلک ما پیژني دي، لکه زما غریبي ده، غربت دی او په پردي باغ کې یم. بچي مې ټول بیماران دي، لاول یو بیا بل شو بیا بل شو، 3 جنکۍ دي، اوس یو هلک دی.
دا 4 کسان دي. زه په خپله باندې زما مالي حالات کمزوري دی ډېر. زه یم کله چا داسې څه وس دس کېږي د هسپتال منډه تړلی یا داسې د چا د نغدو وس کېږي یا دغه نو ما سره د خاص د الله د رضا لپاره امداد وکړي چې زه پرې د بچو له علاج وکړم او زما دا بچي خدای په ښه کړي. موږ به ورته دعاګانې کوو